حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام شخصيات حضرت قاری صاحب زورور مولا، مالدار او دولتمن مولا هغه هم ناست دي. نو ما غونته بیکاره به پکې څه کوي، خو به هر صورت قاری صاحب وي یو دوه څلور خبرې وکړه. په دې غم کې د مسلې بنیادي حیثیت په غم کې د مسلې یو حیثیت دا دی چې غمزفلې کورنۍ له سل منټه دمه کي او زمون مشران بې تعلیم او خيار او دانا خلکو او حدیث مبارک کی راځي چې د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده چې کشران به لعنت لیږي په مشرانو خپلو، چې د شین خر زامنو او زه د ایران شهزاده یم. نو زمون مشران بې تعلیم او خيار او دانا خلکو. بیګا مې سبق کې ملګرو ته دا خبره کوله، مې مشران یو متل کوي، هغه متل مونږ غلط کړی دی. مونږ وایي تیر ير باقي روزګار. دا درته چا وي چې تا تیر ير کړه ته به ځې پسو، ستا دپاره لار او پاټلې څه ده؟ تیر یاد باقي روزګار. وګوره چې دې سړي زما بېعزتي وکړه، ډډې ته تې ګرځه. زما والد مرحوم به وي، یو سړي در سره لږ ښه وکړه یېروی ما، که د ده وسه شو دی به در سره نور ښه کوي. یو سړي در سره لږه بدي وکړه، د ده وسه شو دی به نور بد در سره کوي. نو ځکه دا متل مونږ غلط کړ. د هوښیارو د دانا خلکو هغه ضرب المثل مو غلط کړ چې تیر یاد او باقي روزګار. او چې کله تا هغه تیر هېر کړل نو ستا دپاره دستورالعمل څه پاتې شو؟ نو زمون مشران بې تعلیم او خيار او دانا خلکو چې په دې غم کې به عالم ته وي چې مسله وکړه، چې دا غمزفلې کورنۍ له شل منټه دمه شي او د پښتون قوم غم اټیټ کول دا د دل ګردو کار دی، دا ګپ نه دی. دویمه مسلمانان یو مسله ووري نو د سلو رکعاتو نفل عمره ثواب وشو، نو ستاسو عمره خیر راغی. دریمه د هغې مسلې هغه ثواب هغه مرده ته وبخلی شي. څلورمه د هر نیک عمل نه پس الله دعا قبلوي. وی باران نشته، باران به د کومې راځي؟ دوا دې والوته او منځونه دې د پکوړو د چاڼ شو، نو ته نور څه غواړې؟ جنازې دې د پکوړو د چاڼ شوې، منځونه د پکوړو د چاڼ شول. ادانګه د مسلک حنفینا تیخته ده، تیخته دا نن ځکه پکړ دی. نو د هر نیک عمل نه پس الله دعا قبلوي.
نو ټول مسلمانان په جمع دعا وکړي، نو چې څوک ځي هغې لاړ شي، چې څوک ایسارېږي ایسار شي. او زما د مذهب کتاب هدایه الاجابت فی الجمع ارجا، د جمع په دعا کې د قبلي دو زیات امید دی. دغسې د قبل دیو جن ایاک نعبد راغلی او جی بالکل ایاک عبد نه وای الان مصلی یوازې جی بالکل. نو د جمع په دعا کې د قبلي دو زیات امید دی. نو ټول ورته کچکولو نیسي. پنځمه خبره، په دوران د مسئلې کې ستاسو ضرورت پیښ شو، انسان عاجز دی، پړه کې وایه خدای مغفرت نصیب کړي او غلی پاسه ځه. الدین یسر کینه ما چې تلو ما ایثار شم او دا چلو هغه چلو، نه بس پاسه. پرون مولانا شجاع الملک صاحب دلته تقریر کولی، زه ناست د لویو خلکو لوی انداز د داسې ماله راغی. حق دا و چې زه وله ورغلی وي. تقریر هغه الفاظ هم ډېر بهترین انداز سره هغه خبرې کولې او رنګ پکې ذوقه و چې د خپلو اکابرو تذکره یې کوله. خو هلته 11 بجې جنازه وه، اطلاع وه. زه غلې پاڅېدم، داسې لاړم او د سید حبیب باچا ته مې وویل او د هغه ډریور ته مې وویل چې ته به صاحب ته ووایې چې زه د مجبورۍ په عالم کې پاڅېدلی یم، نو زه معذرت غواړم. نو بس غلې پاسه ځه، پړه کې وایه خدای مغفرت کې نصیب کړي. خبرې ته راځم، سبا شپه یم ثوابې کې تقریر دی د سیرت په جلسه کې. عمر رضا تیر کال مطلع الانوار صاحب ماښام مانځه نه پس تقریر و، لکه د نوجوان غونډه کې تقریر یې کولو. بیا زما تقریر و، بس بیا فورا واپس رالم. په سیرت درته 2 خبرې کوم په حیثیت د مسلمان دا ذهن نشین کا. په تمام قرآن کریم کې د رحمت للعالمین دا اسم گرامی محمد دا په تمام قرآن کریم کې الله پاک 4 کرته ذکر کړي او وخت نشته چې دا درته 4 کرته ولې ذکر کو، ما سره دې ټیم نشته. او یوزل احمد ذکر دی، امیر المومنین فی التفسیر فنا فی التوحید، بلبل توحید. په میدان د روحانیت کې د خپل دور قطب الارشاد علامه عبدالهادي شاه منصوري رحمت الله علیه دوره تفسیر کې فرمایل، لکه پرون چې شجاع الملک صاحب د حضرت شیخ خبرې کولی وی په اسمانونو کې او فرشتو کې په احمد باندې یادېږي او په ځمکه باندې په محمد سره یادېږي. مولانا زکریا شیخ الحدیث سهارنپوری رحمت الله علیه لیکي وی دا احمد نومو دا ورته بیبي آمینه یخو او د کائنات د پیدایش نه 2000 کال مخکې کائنات کے پیدائش سے 2000 سال پہلے خالق ارض و سما رب العالمین ستو سماد آقا رحمت للعالمین دا نم مبارک محمد 2000 کال مخکې د دنیا د پیدائش نه یخی دی. دا امتیازی شان دی، دا بل پیغمبر نه دی. زمون په دې اکابرو کې مولانا عزیر گل نور الله مرقده اسیر مالټا رفیق شیخ الهند او د حضرت شیخ الهند زومم وو
یو لوري په دوا دوا بل لوري په شیخ العرب والعجم حضرت مدني واده وا زه به کله کله ملاقات ته ورتلم خاموش بناست د دې بل ورو نو والدی ورته نوم یخو نافع ګل پلار ورله نوم یخو عبدالحق نو دا د مولانا عسیر ګل صاحب ورو نو هغه به لیکه عبدالحق نافع ګل چاته تاسو کې صرف دا څنګه مسله د عبدالحق ورو یا نافع ګل دا ویسه د خپل والدین عظمت او احترام ساتم او د خپل والد ګرامی عظمت او احترام ساتم پلار راته نوم یخې عبدالحق مور لا نوم یخو نافع ګل نبی ذکر سی لیکم عبدالحق نافع ګل رنگ بنی دا څه خلق ذکر دا څه خلق الله د خپل دین د خدمت لپاره انتخاب کړي ابدش عبدالقیوم حقانی سے په ټلیفون وی عمره تروانم دعاګانې کوي او چې دا مسلم شریف دا شرح الله پای تکمیل ته فورا ورسی چات شي مې د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه نگاه در باندې پرتا دا او مې د امیر المؤمنین فی الحدیث فنا فی الحدیث بلبل حدیث قائد شریعت د مولانا عبدالحق نگاه در باندې پرتا دا هغه الله د حدیث یار د پاره منتخب کړو هغه رنگ او عکس در باندې چړاو دی هغه جلک در باندې مې ان شاء الله د بخاری شرح به مکمل کې وی الله دې تاسو الفاظ قبول کړي نو څنګه مولانا بلیکل عبدالحق نافع ګل نو حضور پاک تا بی بی آمینی نم کی خود احمد او رب العالمین د کائنات د پیدائش نه 2000 کال مخ کی د حضور پاک نم یخد محمد کو په دنیا کې بیا دا نم لومبیا د عبدالمطلب سے په خدراغه وی محمد وی ستا وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو اگر ذات کی داغس سائے نکڑی شی مفردات او قاموس لکی الذي يحمد مرة بعد مرة محمد حق ذات تولی شی کہ داغ پر لفظی سائے نکیگی پر لفظی د سحر په اذان کې ستاینه کیږي د ماسپخین په اذان کې ستاینه کیږي د مازیګر په اذان کې ستاینه کیږي د ماخام په اذان کې ستاینه کیږي د ماسختن په اذان کې ستاینه کیږي په قران کریم کې ستاینه کیږي په جنازه کې ستاینه کیږي په دین تکبیر کې څه درود وای په قبر کې ستاینه کیږي په میدان محشر کې ستاینه کیږي احادیث کې باب الشفاعه ځان له باب لګي هغه کې حدیث راځي د شفاعت وای ما جناس په میدان محشر کې به خلک پریشان شي دا محشر خلق با حضرت آدم علیہ السلام تراشی و آدم علیہ السلام رب ذوالجلال تزمون سفارشو کا چی یا یو خواشو یا بل خواشو حضرت آدم علیہ السلام بورت فرمائی لست لها زد دی مقام اہلو جوگنیما علیکم بموسی ابراہیم تاسو حضرت ابراہیم تورشه علیکم بموسی حضرت موسی تورشه حضرت موسی ورته لست لها زد دی مقام اهل او جوګنیما
علیکم بعیسیٰ تاسو حضرت عیسیٰ تورشه ابورتو لست لها زددی مقام اهلو جوگنیما تاسو علیکم بمحمد تاسو محمد رسول اللہ تلرشه طول پریشانے با محمد رسول اللہ پلمن کے ختمی گی یو خبر وورا زمون نسبت مقام مصطفیٰ زمون نسبت مقام مصطفیٰ اقبال ذکر وی در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروی ماضی نامی مصطفیٰ است او زمون منشور قرآن مصطفیٰ زمون حجیت و دلیل کلام مصطفیٰ زمون مشعل سنت مصطفیٰ او زمون معیار اصحاب مصطفیٰ زمون دا فکر دین مصطفیٰ زمون تمنا شفاعت مصطفیٰ دے ٹاپک باندې نو ورغو حضور پاک تبراشی حضور پاک په سجده پریوزی ورته نو आवाज وشي په تمام محشر کې شان بیانېږي شان سبوي ارفع راسك يا محمد ورته نو आवाज وشي سر مبارک ورته کا سلطوطا اشفاعت شفا چې کم سوال کې زبې وي قبلهما چې د چا په باره کې شفاعت کې زبې قبلهما الله دې په میدان محشر کې ستاسو زمون شفاعت مصطفی نصیب کړي نو د محمد معنا څه الذي يحمد مرة بعد مرة پر لفظی تعریف کیږي سادی صاحب وی در بند ای مباش کہ مضمون نماندہ است صد سال میں توان سخن الزلفیار گفت بدیش فکر کے مغرد کے چو ٹاپک ختم دے سل کال دا محمد رسول اللہ دا ظلف استایا نکوان سل کال با ختم شی وستو زمان جانان دا ظلف شان با ختم نشی قرآن کریم وی والضحى والليل اذا سجا حضرت شیخ شاہ منصور بدا معنی کولا قسم خرم ستاپ مخ مبارک باندے چی دا ساخ دنور پشان زلیدن کے دے واللیل اذا سجا او قسم خرم ستاپ ظلف باندے چی دا تکی تور شپی پشانتی تکی تور دی لبید سرحد مولانا عبداللہ صاحبی ترجمہ کئی وی خطلی دا بشر ندی شغلی دا ودحا دی خطلی دا بشر ندی شغلی دا ودحا دی زلف دی خوری پا صدر پاس ازا سجا دی زلف دی خوری پا صدر پاس ازا سجا دی نو محمد دیتے وی مفردات وی الذي اجمعت فيه الخصال المحمودة محمد هغه چاته ویلی شي چې ټول خیسته صفات د ذات کی جمع وي محمد دیته وي نو اوس چې څومره د محمد رسول الله سره کنیکشن راځي تمره په دستاینه وړګرځي په دنیا کې مو په ځنکدن کې مو په قبر کې مو په میدان محشر کې زمونږ د کلی یو مشر خدای دې مغفرت نصیب کړي محمد کاکا د بازار وی د درنو سره چې ګرځي نو خلک به درته درون ګوري او چې د سپکو سره ګرځي نو خلک به درته سپک ګوري نو په دې یو خبره بیا کوله مردان ته تلو را زما والد صاحب سره ناسو نو دا خبره ورته کوله وی کړپې ته تلو ما بونیر کړپې ته امزلا خان بابال ته یو خانو لکه د جمشید خان او د شاه حسن خان په شان حیثیت یو ویمانه مخ کې د علي خادیان روانو نو هغې سره باجه وه ډول ورسره هغه دمسه ورسره بل سره یې تورې وه په لاس کې
وی زوم ورپسې ومه خو یې نور ګرم و نو وی شړۍ مې را غونډه کړې وه نو یې به دې ترخ کې مې داسې نیولې وه نو چې روان ومه نو وی واړو داسې نو هغه وړو یو بل ته وي چې د وروستني کاکا سره د ترخ هغه باجه ده مې ده سره د ترخ هغه باجه ده پخوا هغه باجه و که نه د ترخ هغه څنګونه به ته زوړ نو وی د ده سره د ترخ باجه ده وی زه لږ وروسته شومه ویم چې شیخ خو راته میلاو شو خو چې دینه ډډې ته شم وی زه داسې په منځ ورغلم ډېرې ته هغې داسې زه را چارج کړل وی دروازه باندې ور دننه کېدو نو یو ځای ور دننه شو چې ور دننه شو نو چې کېناستمه نو بیا هغې هم کېناست خو یې چا راته ونی چې د سړي زوی که د خر زوی وی هغه نوکر ته مې چې دې خوا راشه خان پھر راځه چې کېنه دغه ته هغه په خپل طبیعت راځي ما ورته چې دې خوا راشه په کونه دې ډنډه منډم لړ شو ورته چې د بازار محمد خان راغلی زر را پاسه زر راکړه وی ښه وی بایلختونه یې راته درې کېښوده وی دغه راغی حمزالله خان بابا را تر غاړه ورته سړو سره یې لاس میلو کړه وی نوکر ته وی چې دې له دې چای راوړي وي چې نه نو بیا هغې وزورلو چې زما نه جامې وباسئ چې د دې له دغسې ناستې چې نه چې دلته دې لره وی راځه محمد خان تا سره مې د پردې خبره ده نو بیا زه داسې ډډې ته کېنولم وی چې تلل نو هغې دې نه تپوس وي څنګه راغلي یې وی چې په دې لارې تلو یې وی چې خان بابا سلام به وکړو وی هغه وخت یې 10 روپۍ ډېر ښه و نو وی هر یو له یې 10 روپۍ ورکړې وی چې ځئ وی لاړلو وی ما ورته خبره وکړه چې دغسې چلي خبره مې دا دی جي چې د محمد رسول الله سره جوړاو راغلی په میدان محشر کې به دې شان وي په دنیا کې به دې شان وي په ځنکدن کې به دې شان وي او دا خبر را نږدې دا نه کوم نوره خو جوړاو ځان ساته جوړاو د عزتمندو سره کېنه د محمد رسول الله په عشق کې راشه دا زمونږ سرمایه څه شی دی عشق مصطفی نو بس د دې موقع مناسبت سره درته دا خبره کوم مولانا تانوی رحمت الله علیه لیکي په ذکر الموت کې وی اکبر بادشاہ په محل کې ناستو چې په محل کې ناستو وی خوب ولا جوټکه داسې ورکړه وی را پاسېده ولې وی دغه ورته مخامخ ناستو بیربل وی بیربل ورته چې ولې وی ویریدم د سنې وی د قبر د تیارونه وی هغه ورته چې په قبر کې تیار شي چې کله محمد رسول الله په مقدس مکه تشریف هغه رڼا د نبوت د مسلمانانو کورونو ته سپلایي کېده او کله چې روغه هر څه تشریف وړلی دی نو هغه رڼا د نبوت د مسلمانانو قبرونو ته سپلایي کېږي الله دې ستاسو زمونږ او د ایاز باچا د ټولو دوستانو او زمونږ د اکابرو قبرونو ته د ګنبد هزار غرنا سپلایي جاری ساتي ان شاء الله چې دا الله دې دغه سپلایي جاری ساتي تر قیامت پورې اوس ټول دوستانو یو ځل الحمد او درې ځله قل هو سورت اخلاص د ایصال ثواب په بنیاد باندې نو د هغې ثواب مرحوم ته وبخو او حضرت قاري صاحب خوله پاکه ده نو دې به دعا وکړي بسم الله الرحمن الرحیم